السلام علیکم. نن معلومات زموږ د نیلم ګل په باره کې دی. نیلم ګل ځینې خپل خاوند سره جګړه په د اختر په شپه باندې وکړله او دا جګړه د دوی په څه خبره باندې راغله. عزتمنو، زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې باید تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. تاسو غواړئ چې پوره معلومات وګورئ، زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ. موږ تاسو چې زموږ په دې چینل کې نوی حتما د زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګټلې نشان ووهئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، نیلم ګل او د خاوند ارزانه په جنګ جګړو باندې تېرېږي، خو د دې خبرې نه نیلم ګل ډېره تنګه راغلې ده. په څو ځل د دوی روغې دغه شانتې وشولې، خو بار بار نیلم ګل دا وینا وکړه وایي چې یعنې مراد سره زما ټیم نه تېرېږي، ځکه چې دا د سره چې زه کله جنګ وکړم نو په سبا باندې دا ماته دغه خپل دلالان راولېږي او بېرته دې سره ما بېرته مراد سره روغ کړي. دې ځل یعنې زه نه غواړم، ځکه چې د اختر په شپه باندې د ما سره دغه شانته ډېر ظلم وکړو، زیاتې وکړو، ځکه چې داسې ظلم زیاتې څوک ښځې سره نه کوي. یعنې چې ما سره مراد څنګه وکړو، یعنې د ده دغه ظلم زیاتې زما په خوله باندې، ځکه نه راځي چې دا ډېره د شرم خبره ده. ولې چې ځان ځکه نه شرموم، زه یوه پښتنه جینۍ یم. زما په دې خبرو باندې به مینه وال ځکه پوه شوي وي چې د دې نه مخکې دې مراد ما سره جنګ جګړه کړې وه، خو بیا ترې نه ما د طلاق غوښتنه وکړله، بیا ترې نه یو بل عدالتونو ته ملاړلو، خو بیا زموږ روغه وشوله. په منځ کې څه شرطونه وو هغه کېښودلو شو، خو اوس بیا دا ما ډېره تنګوي. خو زه د ده په نیت باندې ځکه پوهېږم چې موږ دا لاکډاون دي، موږ د په کورونو کې ناست او د بد باندې پیسې بندي شوي، نو دا اوس بندي شوی دی. کله ما وښي کله راته سوی، کله راته وایي چې یعنې دغه شانته کور ته د له خلکه راوله، د غلط کار نه ورسره کوه. خو ما ترې نه یعنې انکار وکړو، ما ویل چې نه، زه دغه شانته غلط کارونه نه کوم، ځکه چې زه یوه پښتنه جینۍ یم او ما سره دغه شانته ظلم زیاتې مه کوه. دې نه مخکې زموږ دغه شانته په دې خبرو باندې جنګ جګړې راغلې، دا یو ځل بیا دغه شانته جنګ جګړې راغلې. دې ځل زموږ روغه نه کېږي، ځکه چې زه نه غواړم چې یعنې مراد سره خپله نوره زندګي وکړم. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې کړو. چېرې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي، حتما د سره دا ویډیو لایک کړئ. خو چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما د سره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.